लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरा रेप किया इन लोगों ने। और هغه زما ترور زوی ته وایي حاجي. چې دی کې خو د دې مورکۍ لاس نشته، نو ته به خپل اولاد خرڅ کړې چې څه وایي چې د دې مورکۍ خپل عقل او شعور تاسو نه لرئ. حاجي. वहाँ पर मेरी शाहू सबसे मेन किरदार जो है अली गौहर और शाहू का है, और जो है ये इनके बच्चे हैं। इन दोनों मुल्ला से मेरी बेटी को खरीदा, मुझे बहुत तशद्दुद किया, 12 दिन तक मेरे साथ ज्यादती करते रहे। अली गौहर भी, मुल्ला वहीद जो है, 12 दिन तक इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरा रेप किया इन लोगों ने, और उसके बाद मुझे भी उधर भेज दिया 7 लाख पर इन लोगों ने। داسې قسم خبرې کول یا پروپاګاندا کول چې دا د مور خرڅه کړې ده او دا جنۍ چې ده او دا په دې وجه باندې چې د یو ملا باندې خرڅه کړو، هغه په خپلو خبرو کې وایي چې یاره زما لورې اغوا کړې ده او څوک نوم اخلي چې هغه چې دی نو هغه ماته وایي چې سکر ته راشه، سکر ته سره د خاوند زه هلته لاړم، د هغې نه پس چې دی نو ما 15 لک روپۍ یوړې، هلته ماته یې وایي چې خاوند هغلته پرېږده، خاوند ما پرېښود او 15 لک روپۍ ما هغلې یوړې، پوره قصه وکړي. بیا ما سره زیاتې وشو، دا شو 15 ورځې زه ساتلی وم. بهرحال په دغې زنانه باندې ظلم شوی، دا بالکل حقیقت خبره ده چې په دغې زنانه باندې ظلم شوی دی. هغه الرډي په خپله لګیا ده چې زما لور چې ده هغه بازیاب کړې تاسو. نو تاسو د هغې نه پرون څوک ټټوان به تلي، هغې به ورته ویلي چې د لور خرڅولو کې خو ستا لاس نه دی، هغه نوم هم اخلي په سوشل میډیا باندې به تاسو نوم ووایئ څوک ټټو دی. بهرحال د بعضې خلک داسې که نه چې دا چا سره هیلپ نشي کولی، نو د هغه زخمونه چې دي هغه کوشش کوي چې راوکنئ که نه. نو پکار ده چې یاره د داسې قسم خبرونه خلک پرهیز وکړي. اول دا جنۍ را بازیاب کولي، ایمل خان دی یا بل دی یا بل دی، هر څوک چې لګیا دي ویل ډن، زبردست. مولانا فضل الرحمن صاحب په اسمبلی کې ووایي، ټول ووایي ښه خبره ده. اول چې ټول پکار دی داسې قسم کچې ډاکو خلاف فوج زمونږ چې دی په خیبر پښتونخوا کې دلته کور په کور اپریشن کوي، خو په کچې ډاکو کې هلته چې دی نو دا ظلم روان دی. هلته هم پکار چې دا اپریشن اوپنلی شروع شي، کور په کور هر ځای کې شروع شي. دا دې نه مخکې پېښور یو بله زنانه ده، هغې قصه ما په پوسټ کې کړې وه، هغه صفا خبره کوي چې زما یو لور ما به یو پنجابي له ورکړې وه، او بیا چې دی نو بله لور هم ورسره تللی ده. په پته پوهېږو نه چې چا اغوا کړي دي، څه شوي دي، کوم اړخ ته تللي دي. پولیس زما ریپورټ نه اخلي، ګبر ایس ایچ او هغه ته ما ویلي وو، هغه به اخوا دېخوا کول. اوسه پورې زما ریپورټ ونه شو، 2.5-3 کاله وشو چې لور غیب ده. نو کم از کم د داسې قسم فیملیز چې دی تاسو سپورټ نشئ کولی، د هغې خلاف دومره پروپاګانډې مه کوئ یار. یو زنانه ده هغه بېوسه ده، زنانه خو الرډي وي بېوسه، نو هغې باوجود تاسو سوشل میډیا ټرینډ لپاره دا یو څیز شروع کړه چې راشه دا به